جګران اوریدونکو د زسیره زهیر د زما وطن ټي وي سره دلته د پلي زورمنډۍ سیمې ته موږ راغلي یو. په دې زورمنډۍ سیمه کې دا که څه هم دلته دا په مالټو باندې ډېره مشهوره ده او دا د غره په کې پرته سیمه ده او د دې ځکه خلک چې دی هغه ډېر مینه‌ناک دي، ډېر مینه‌وال خلک دي، ډېر مېلمه دوسته خلک دي. خو د دې باوجود هم د خسړېتوب او د دې باوجود هم چې خپل د دې ځای نه نمایندګان پاس کوي، د دې ځای نه سیناټران پاس کوي، د هغې باوجود هم دا سیمه چې دی نو دا د جدید دور چې کوم سهولیات دي د هغې نه محرومه دي. په هغې کې سړک دی، په هغې کې صحت دی، په هغې کې د بجلی مسلې دي، یو شمېر ستونزې دي چې دا خلک یې مخکېږي. او بیا په خاص طور باندې تعلیم مسله ده. د دې ځکه واړه چې دي نو هغه په لرو پرتو سیمو کې هغه درګۍ ده یا سراکوټ دی یا بټخیله ده یا تاڼه ده، هلته خو دا خلک ځي او خپلې مسلې چې دي دوی په دې ځای باندې پرتې دي او خپل ماشومان چې دي که د چا وس کېږي خو هغه ولېږي بهر اسکولونو ته دغه ته یا هسپتالونو ته مریضان لاړ شي. که چا وس نه کېږي نو هغه دې سهولیاتو نه پاتې وي. دلته زموږ سره یو ملګری دی، عبید نومې دی، سپین روبی دی، د دې سیمې په حالاتو باندې چې دی نو هغه خبر دی. د عبید نه به تپوس کوو چې عبید تاسو غټې غټې مسلې کومې داسې دي چې هغه تاسو غواړئ چې هغه په فوري طور باندې حل شي او د حکومت نه غوښتنه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زمونږ چې کوم دی هغه سړکونو یا د روډونو چې یو موږ ته غټه مسله دغه ده چې زمونږ د ټرانسپورټ مسله ده، هغه د روډ د وجې نه چې روډ خراب دی، ګاډي غړ نه دي، ګاډي نه راځي. نو لومړی خو موږ غوښتنه دا ده چې د واکچارو نه چې زمونږ دی د روډونو یا د سړکونو یا د لارو چې کوم دی دا فوري طور باندې زمونږ چې کوم دی دا مسله حل کړی شي. دویم دا ده چې ورپسې زمونږ د علاج چې دا په ریاست باندې د هر وګړي یو بنیادي حق دی چې ریاست چې کوم دی هغه د خپل وګړي ته دا حق ورسوي. نو زمونږ دلته د پلي یونیکو سطح په سطح باندې RHC رورل هیلث سنټر هسپتال شته، خو د بده مرغه کې چې کوم دی هغه فیسیلیټیز چې کوم دی نو هغه نشته دي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې فوري طور دی موږ ته چې کوم دی د شپې د ایمرجنسي دپاره ورځ هغه چې هر څنګه موږ خپل مریض هغه مردان دي، که هغه پېښور دي، که هغه منګوري بټخیلې دي، یا به موږ رسو. خو زیاتره موږ ته چې کوم دی د شپې مسلې د شپې زموږ لارې خرابې دي، چې کوم پرایویټ ګاډي دي یا ټیکسیان دي هغه موږ سره غاړه زیاته نه ږدي، او چې کوم دي هغه په خپل دو باندې دي چې بس د الله په سر ګزو هر څه چې کېږي وړاندې به کېږي. نو غټه مسله موږ ته چې کوم دی هغه زموږ ته دګۍ نه ده چې کله هم داسې د ډیلیوري مسله راشي نو هغه اکثر بیا موږ ته غټه مسله د شپې. نو په دې وجه باندې غوښتنه زموږ دا دویمه ده چې موږ ته دګۍ نه که د ورځې نه هېڅ خبره ده نه، خو چې د شپې موږ ته خامخا په هسپتال کې چې کوم دی زموږ یعنې موجوده وي. زه تا نه پوښتنه لرم. پوښتنه ما دا چې اکثر ما دا لیدلي دي چې کوم MNA-ګان دي یا کوم سینیټران دي یا کوم MP-ګان دي، نو هغه چې کله ووټ غوښتو راشي نو هغه که زمونږ پښتانه چې دي نو هغه ورته ټول نه وړاندې دا مسلې کوي چې یار جي زما خو په کور کې چې لیټرین نشته او زما نالۍ خرابه ده، زما کوڅه دغه ده، نو په هغې باندې ته ووټ ویسي او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو بس بیا مسلې جوړي چې زما دا مسله ده، دا مسله ده. نو تاسو هم دغه شان چل کوئ؟ یره ما خو چې د کوم ګوند سره زما اړیکې دي یا تعلق ساتم، نو زه خپله ما کوم ګوند دی MP سره زه اړیکې ساتم. خو خبره MP خو 15 کاله تېر کړي دي که نه؟ نو تا په هغې خپل MP باندې دلته څه کړي دي؟ یاره دلته کې هغه وخت کې چې کوم دی نه زما MP والا و نه زما MNA MP والا و، بیا ما دې کلي ته څه راوړي دي، 1 کروڑ روپۍ ما دې کلي ته راوړي دي.
دا لار مو ته کړی دا ته په دې خور باندې مو ته پرش کړی دی نور هم پکې لږ ډېر کار مو ته کړی دی او په ذات خود ما څه کولای ما څه ښه ایجوکیشن دی دا نه چې خو الحمدلله ما ذاتي طور باندې ما نه د هغې نه نوکري غوښتې ده او نه مې داسې لالچ ته چې زه به چې کوم دی یا به زه خپل ایم ایل اے ته یا به زه خپل ایم پي اے ته یا به زه خپل چیف منسټر ته کېنم چې به یې ما له دا کار وکړه ذاتي مې هېڅ ونه دی غوښتي جیب له مې یو روپۍ ونه ده راغلی او ایمان مې دا دی چې څه کوم د دې علاقې دپاره نو تاسو چې په خپل د سیاسي ګوند سره تعلق ساتئ په خپل یو سیاسي شخصیت نو تا خپل قوم چې دی نو د خپل د کلي د خلک چې دی نو د یاسین لودي دی د مرسلین لودي دی د خان نواب دی داسې ځوانان ته ایجوکیټ کړي دي چې تاسو خپل ایم پي اے نه تاسو به څه غواړئ هغې کې تا دا شعور ورچولی چې نالۍ مه غواړئ لیټرین مه غواړئ ایجوکیشن غواړئ صحت غواړئ بنیادي دغه چې کوم دي د دې ایجوکیشن دپاره تا څه کړي دي ایجوکیټ کول لپاره څه کړي داسې چل دی چې یو خو داسې مسله خو ما خو ستاسو نه اورېدلې چې لیټرین یا چې کوم دی کوڅه نه دا زموږ ټولو داسې به کوي خو څوم چې دلته خو لکه چا داسې څه نه دي کړي نو خو زه درته اوس یم دغه در کوم که نه زه اوس په دې زور منډۍ کې راغلم او دلته خو ما ټولې کوڅې پخې ولیدلې نالۍ مې پخې ولیدلې خو دا چې ځکه د انټري ما کوله نو هلته روډونه خراب دي زموږ په خوړ کې را روان وو مونږ ګاډۍ په خوړ کې راوستلو دغه پل خراب دی دې خوا اډې نه چې راووتو هغه پل چاودلی وو هلته چې دی نو ټوله لار خرابه ده نو تاسو په غټې لارې نه جوړې کړې زه خو تاسو ما خو تاسو وړاندې وي که نه چې ایم پي اے مې زما نو زما نه هغه نه کوم بس هغه خبره نه کوم په حیثیت د دې کلي د یو پوه انسان په حیثیت د یو پوه انسان ته نه تپوس کوم چې دلته جنید اکبر دی دلته یا بل مینې دی یا ایم پي اے دی هر څوک چې د شکیل ایم پي اے دی تاسو دا بل هغې نه تاسو د هغې په باب باندې تاسو د خپل کلیوال شعور ورکړی نو زه اوس تاسو ته وایم چې د پی ټي آی خپل دلته هغه ورکرز دي خپل چې کوم دی کارکونان دي دا خو د هغو لپکانو چې کوم دی د دې هغې خو نه ایجوکیټ کوي ګوره هغې عقیدت دی د خپلې پارټۍ سره که زه تا ته اوس زر پیرې وایم چې دا سپندیار ولې خراب دی ته به یې نه منې پی ټي آی والا به نه کوي هغه اپوزیشن به کوي ته اپوزیشن کې ته به شعور ورکوې خلکو ته چې دا مسله ده نو هغه تاسو زه یو معمولي غوندې کارکون یم نه د یونیورسل یا د تپې په صده باندې نه صدر یم یا نه چې کوم دی نور به غټه عهده ما سره شته خو صرف یو د پښتو ژبې یو د پښتو په لو باندې چې کوم دی اړیکې ساتم ځکه چې پښتو زما خپله مورنۍ ژبه ده او هڅه مې دا ده چې زه پښتو ژوندی وساتم او نو په دې وجه باندې چې کوم دی دغه د پښتنو یو سره څه اواز اوچتوي نو په دې وجه باندې چې کوم دی لکه زما د هغې سره اړیکې شته دا نه چې نشته ورسره خو لکه تاسو کومه خبره کوئ که نه د ایجوکیټډ یا چې کوم تاسو خلک موټیویټ کړي دي یا تاسو خلک هڅولي دي نو خپل دو کې مې څه نه څه هڅه کړې ده هغه زمونږ دلته کې دا 160 لاین روان دي بره تاړې کې ګریډ جوړېږي هغې ته روان دي نو هغې ته چې کوم دی بجلي به بنده کړه سهار 9 بجې بنده کړه ماښام 9 بجې پورې بنده وه نو هغه وخت مې هغه دلته کې کسان مې راپاسو بهی د دې سره خبرې وکړو چې بهی تاسو یو ورځ پرمټ کوئ 3 ورځې به نه کوئ ایوزوما یو سربل زموږ تبعی صدر سلطان چې هغه سره هغه موږ خلک راپاسو وړای کې موږ کسان راپاسو دلته موږ راپاسول او هغه چې کوم دی بیا یې سره خبرې وکړه د روژې لږ مخکې نو بیا خو هغې چې بیا موږ ډي سي ته پسې لاړو موږ خپله متعلقه چې کوم زموږ نوي پوسټ دی دانه د هغې کې موږ هغې سره خبر صوبیدار سره خبرې وکړه هغوی چې به یې ما د روزانچو لیکله تاسو به سبا ډي سي لاړ شئ موږ به ډي سي نه ولاړو هغو سره خبرې وکړه هغو ته موږ به یې موږ خپل اکسچینج وغواړه آیا ځکه چې هغې نه موږ تپوس وکړو نو هغې وایي چې بهی دې د پېښور نه پرمټ ته اډر راغستی دی د پېښور نه ما ورته وایي تاسو چې د پېښور نه دا پرمټ خو ته تاسو ته وایي پېښور والا خو نه راځي تاسو چې راځي او دلته هغې پرمټ کوي ټیک ده هغوی د پېښور نه د چیف نه یا چې کوم دی د چیف د څه ورته وایي څه بله ده د واپډا د چیف انجینیر چې کوم دی تا د هغونو نه لیکل راغستی د هغونو ته پرمټ راغستی نو پرمټ خو دا درګیا ده تاسو بجلي بند وایي نو تاسو ته وایي دا خو انسانان دي زنانو خو دلته نه پاتې اخري پوښتنه لرم اخري دا راته ووایه چې په 25 جولای باندې په پاکستان کې انتخابات دي ټول ټاکلي دا راته ووایه چې ستاسو د کلي د خلکو دا اوس چې به راځي او تاسو نه به ووټ غواړئ هغې ته تاسو خپله څه مسلې کې ښودي او هغه په کومه طریقه تاسو حل کوئ چې هغه باوري کړي ستاسو لپاره چې دا مسلې به هواره د خپلو نمایندګانو نه به سره په څنګه طریقه دا کار کوئ نو
ګریوان ته دا وادي خو ټول عمر کې کنه بالکل دا خو لکه خامخا کې او دا خو راشي او چا خبره شنو دا غو خلکو ته بیا په شابه نسنی او دا ته خو خبر داسې ده چې زما خپل ان شاء الله اراده مې دا ده چې د ګریوان ته الله ساتو خدا کار وکړو ټیک کاغذ هم ایم پی دی او کاغذ هم ایم دی او کاغذ هم چیف منسٹر دی ټیک ډیر مننه یو جهان مننه د زما وطن ټیم سره د خبرو کول ډیر مننه جی تاسو دا مسلې واوریدلې او دا د پاکستان بلکې د پاکستان د ټول پاکستان د څلور وانو صوبو د هر وګړي دا مسله ده دا ستونزې ده باید چې اوس خلک شعور راغلی دی په خلکو کې تعلیم راغلی دی او خپلې مسلې چې دي هغه وپېژني خپلې ستونزې وپېژني او هغه د خپلو ځکه چې آئین چې دی دا حق دې وګړو ته ورکړی دی او دا مسلې زه به ځان ته کټ کا